یا ښځې وایي تا چې ما ته کومه خبره وکړه زه به هغه پوره کوم هېڅ چرې به ترې وخت ما نړومه چې څه وی زما په وس کې هغه به پوره کوم ښځه ورته وایي پوره پخه واده ده وی بالکل واده ده وی لوز را سره وکړه چې زه څه ویم هغه پوره کې وی بالکل بیا پوره کومه ښځه ورته وایي داسې چل وکړه ما له طلاق راکړه ما فارغه کړه چې ستا د کوره ځم خو چې کله د صحابي دا خبره واورېده تا به وی چې چاپې تندر راګذر یا ښځې دا ولې زما خو دا تمه نه وه چې ته به ما نه را طلاق و مطالبه کې ښځې را طلاق رانه ولې غواړې څه وجه را وجې څه ده او ورته وایي سړیه بس نورې خبرې پرېږده تا ما سره خبره وکړه چې ښځې ته څه ویې زه به هغه منمه و بس زه طلاق غواړم طلاق راله راکړه که وایي یا ښځې یو تپوس درنه کومه ولې ما نه خفې څه او ورته وایي نه خفه درنه نیم ما چته تا ته تکلیف رسولی دی وایي زره تکلیف ته هم راته نه دی رسولی ولې ما تا له مینه نه ده درکړې وایي سړیه ما له ډېرې زیاتې مینه راکړې دي یا ښځې زما در سره کې مینه نشته وایي ډېره مینه ولې زما کور کې درته څه کمې دی څه وایي زه سړیه را هېڅ کمې راته را سره نشته هر څه راته ډېر دي یا ښځې ستا په حق کې مې چېرته څه کمې کړې دي وایي هېڅ کمې هم نه یا ښځې ولې ستا په ړه کې ما سره مینه نشته چې بل چې ما نه ځان پارغې وایي نه مینه مې هم در سره زیاته ده که مینه مې در سره نه وه نو بیا به مې درته په نیمه شپه د اوبو دا ډک کنډول نه وي وایي اخر ښځې څه تکلیف خو به یې که نه وایي قسم دې که څه تکلیفه مې خو بس ما پارغه که سړی ورته وایي وجه څه ده وایي وجې پرېږده خو ما سره دې خبره کړې ده چې ته څه وې هغه به منم ما پارغه که ښځې ته وایي یو خبره کوو ما خو وعده کړې ده لوز مې کړی دی د خپل لوز او وعدې نه وروستو کېدی نه شمه خو که ستا خوښی نو د ساره پورې به انتظار وکړو د دواړو جهانو سردار مبارک له به لاړ شو او پاک پیغمبر مبارک ته به تنګ خپله خبره وکړې زه به هم خبره وکړمه فیصله به امام الانبیا وکړي دا دې نه ده خوښه او ورته وایي بالکل مې خوښه ده د دواړو جهانو د سردار مبارک فیصله به د چا نه خوښه په سر سترګو راته قبوله ده زه سړي او دشه غم مه کوه ښځه خو لاړه اوده شوه صحابي له خوب کم ځای ورځي خوب نه ورځي دغه شانتې په کټ کې پروت دی یا الله دومره خشته ښځه دی الله ماله راکړه الله خوبصورته ښځه دی راکړه الله د دې په شان حسین او جمیله ښځه بله نشته الله تابعداره ښځه دی ماله راکړې ده الله اخلاقي ښځه دی راله راکړې ده الله دینداره ښځه دی راکړه الله زما ړه کې د هغې سره محبت پیدا کړی دی او د هغې په ړه کې د الله ما سره پروردګاره مینه پیدا کړې ده الله نه پوهېږم چې دا ما نه طلاق ولې غواړي الله تا راکړه ما نه یې موجوده کوه خوب نه ورځي عجز داسې پروت دی چې کله سار شو خاوند مونځ وکړه ښځې مونځ وکړه ښځه ورته وایي راځه سړیه چې د دواړو جهانو سردار مبارک له ځو چې فیصله را سره کوي ښځې په لوپټه په سر کړه د پاسه یې پې پړونې په سر کړه ښځه او خاوند دواړه امام الانبیا له روان شو صحابي هم هغه ټینشن کې دی چې یا الله اوس که دې ښځې سره مې وعده کړې ده په وعده خو به ټینګ یم که طلاق ورله ورکمه دا حسین او جمیله ښځه به الله مانه لاړه شي بله به ما ته کوم دی دومره خشته او تابعداره میلو شي دغې سوچونو فکرونو په دې غم کې ټوله شپې اړه ځان له وکړ ټوله شپې غم وکړه خو صبر کوي په خولې غږ نه کوي په لار روان دی وایي الله د صبر نه ما سره بغیر بل څه نشته یو ځای کې تیندک و او راپرېوته چې راپرېوت دا وینې د وجود نه روانې شوې یو ځای نه وینې روانې شوې بل ځای نه وینې روانې شوې خاورې شګې پې ورپرېوت دی هغې ښځې چې وکتل چې دا خاوند خو مې په وینو کې لید پید شو نو زر د پړونې لاندې هغه لوپټۍ راوښکه هغې ټوټې ټوټې کړه پسې ورله وینې پاکې کړې او پسې ورله د وینه هغه ځایونه وتړل او سهاری ورله ورکړه راپیسه شګې او دوړې یې ترې وڅنډلې ورته وایي راځه سړیه خفه کېږمه او زه د خپلې خبر نه وروسته شم زه درنه طلاق نه غواړم سړی خوشحاله شو لږ دم پکې پیدا شو وی فیصله نه وړو رسول الله مبارک له وی نه بس سړیه طلاق نه غواړم که نه هغې وخت کې مې غوښته دی وخت کې نه غواړم
خاوند یې ځان سر را روان که یا ښځې وایي چې کوم وخت کې د طلاق غوښته وایي هغې وخت کې هم پې نه پوهېدم چې نه غواړې اوس هم پې نه پوهېږم ولې چې درز مې وخوړه وینې را باندې رالي نو ړه دې را باندې خفه شو یا سړیه وایي زما خو په تا مخکې هم خړه خفه کېده او چې تا نه وینې وبهېدې او تا درز وخوړ زما ړه سره درز وکړه ستا وینې ما نه شوې برداشت کولی ستا تکلیف نه شو برداشت کولی تا پړه کې زما مینه ده زما پړه کې ستا مینه ده ښځې دا طلاق دې ولې غوښته ورته وایي سړیه ته چې کله هم کور ته راشې نو د دواړو جهانو د سردار مبارکه حدیث بیانې یو څو ورځې شوې چې ته کور ته رالې نو تا د امام الانبیا یو حدیث بیان که چې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کم انسان سره د الله محبتي او د الله د رسول وسره محبتي په هغه باندې به د بیمارۍ او تکلیفونو او پریشانۍ داسې راځي لکه د بره نه چې د اوبه په تلوار او په تیزۍ باندې را روان د بره نه اوبه چې څومره په تیزۍ را رواني نو چې کوم انسان سره د الله او د هغه د پیغمبر مینه په هغه به د تکلیفونو او مصیبتونه داسې په تلوار راځي نو چې تا د حدیث وې سوچ کې پرېوتم چې یا الله د خاوند خو ما سره مینه ده زما د ده سره مینه ده الله مال او دولت دې ورکړی دی د ده په کور کې خو الله چېته ما غم ونه لیده د ده په کور کې خو الله چېته ما پریشاني ونه لیده نو ما وی هسې نه چې د خاوند سره مې د الله مینه نی نو چې د الله ورسره مینه نشته نو زه پې بیا څه کوم نور مې د سره مینه وه خو ما وی چې زما د رب ورسره مینه نی نو بیا ورسره څه کومه په دې وجه مې د نه ځان جدا کو چې کله د روان شو او د پاک پیغمبر مبارک نم د مسلې تپوس کو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل الله څوک چې د علم په زده کړې پسې وته دا د الله په لار کې دی لکه مجاهد چې فی سبیل الله دی طالب هم د الله په لار کې دی وی دې وخت کې دواړه د الله په لار کې روان د مسلې تپوس هم د امام الانبیا نه کو دغې وخت کې ته راوغورځېدې تا نه وینې وبهېدې تا ته تکلیفونه پیښ شو ما ته پړه کې الله راواچوله چې دا دې په خپله لار کې مې ته وینه وبهیوله او خوښ مې د مینه مې ورسره شته خو دا ما چې مال او دولت ورکړی دی دا د دې وجې نه چې زما ناخوښ نه دی زړه کې مې الله دا خبر راواچوله نو ځکه در سره پاتې کېږم